امام بخاری رحمت الله علیه کاروبار کولو، تجارت کولو. یو ځل ورته سکسان راغو، سودا یې ورسره کوله چې تاسو دا سامان په مونږ باندې په څو خرڅوئ. نو د امام بخاری رحمت الله علیه هغه سامان کې ورته 15,000 درهمه باندې سودا ورسره خبره هغوی کوله، ګټه یې 15,000 درهمه ورکوله. امام بخاری رحمت الله علیه ورته وویل چې زه صحیح ده، سبا راشي بیا به سبا خبره خلاصو. مطلب واده یې ورسره ونه کا چې دا سامان ستاسو شو، صرف دومره هغوی بیه ښکاره کا او دا خبره ورسره د 15,000 ګټې وشوه. امام بخاری رحمه الله ورته وفرمایل سبا راشئ. چې سبا هغه دغه مخکینی تاجر وغیره لا نه ورغلی، امام بخاری رحمه الله ته نور کسان راغو د هماغې سامان اخیستو لپاره. په سبا ورته هغوی وایي چې حضرت 10,000 درهمه ګټه واخله او دا سامان مونږ ته پرېږده. امام بخاری رحمه الله ورته وایي خفه نشئ، ګوره ای 15,000 او سودا یې ورسره نه ده خلاصه، خبره یې ورسره نه ده خلاصه، صرف بیه ورته څرګنده کړې ده. هغه نور کسان ورته وایي مونږ نه 10,000 درهمه واخله، دا سامان مونږ ته راکا. امام بخاری رحم الله ورته وایي تاسو خفه نشئ او ما بیګا زړه کې دا نیت کړی ده چې نن چې کم کسان راغلي وو په 15,000 درهمه یې غوښته، دا سودا هغوی ته ورکړو او تاسو خفه نشئ. هغوی وله 10,000 ورکول، وی نه، وی ما بیګا زړه کې دا راغلي دي، وی ځان له اوس په دې 15,000 درهمه خپل نیت نشم خرابولی، په 15,000 درهمه ځان له خپل نیت نشم خرابولی چې اوس نیت خراب کړم او 10,000 ته وګورم او تاسو له یې درکړم. حالان کې هغوی سره وعده نه وشوي چې خامخا به تاسو له درکوم یا دا سامان به مونږ لره کوي. هسې نن سبا د مونږ څه حال ده؟ مونږ خو چې وعده کړي وي، وعده پیسو دپاره خپله وعده تکتیو باسو چې وایي دا دومره ګټه به یې کم ځای میلوي، غرل دا راکولی دا راکوي. چې هغه سره مو واده شوي وي، لوز مو ورسره شوی وي، هغه ته بانو کو یار خفه نه شي، بس سامان خوا دې خوا شو په منځ کې مونږ خرڅ کړی بل ځای کې، بل له مو په ګټې ورکړی وي. نو سلفو د خپل نیت دومره خیال ساتلو په دې تجارت کې